ابا هريره فرمای خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا ایها الناس ان الله قد فرض علیکم الحج فحجوا. ابا هريره څه فرمای چې کله په نهم کال باندې حج فرض شو، الله جل جلاله د طرف نه حکم راغی، حضور مبارک منبر مبارک ته اوخاته، صحابه یې را جمع کړه او حضور مبارک خطیب و واعظ شو، مقرر مبارک ادریده او وی فرمایل یا ایها الناس اے خلقو ان الله قد فرض علیکم الحج. پنہم کال باندې مالا جبریل علیہ السلام راغلیو، آیاتونه یا سورت آل عمران راوړه، اے خلقو پتاسو باندې پټول عمر کی یوزل حج فرض دی، فحجو اے خلقو کستاسو وسو طاقت وی په عمر کی یوزل حج خامخا وکړي. دا حضور مبارک صحیح مسلم کے حدیث دی، صحیح سند باندې. بیا ابا هريره فرمایي چې حضور مبارک خو فرمایل چې پتاسو باندې حج فرض شو، تاسو حج وکړئ. وی چې فقام رجل، مونږ په صحابو کې یو صحابي مبارک ودرېده. په صحیح مسلم کې د دغه صحابي نوم نه دی بیان، نوم یې نشته، خو فقام رجل لفظ دی. خو تاریخ کتابو لیکلی دي چې دغه صحابي نوم اقرع ابن حابس رضی الله عنه. ځکه تاریخ چې سړی سټډي او مطالعه کا هر شی موجود دی، او خبره دا ده چې انسان یې وګوري په علم کې بیا راځي. دغه صحابي نوم اقرع ابن حابس. په حدیث کې نور رجل راغلی، یو سړی ودرېده، دغه صحابي ودرېده. ګورئ په دغه حدیث کې چونکې دا خو د حج په بابت کې دی، خو په زمن کې ارته یو خبره کومه، د زمونږ د عقیدې د اهل سنت و جماع یو پهلوم تر ثابتېږي. زمونږ اهل سنت و جماع عقیده دا ده چې خپل محبوب کریم آقا علیہ السلام مبارک لا رب متعال اختیارات ورکړي دي، هغه مختار نبی دی، او دا اختیار چا ورکړی؟ دا ول رب ورکړی. حضور مبارک په هر یو شي کې خپل رب ته محتاج دی. بیا هیڅ خبره په دې کې نشته، کلیر خبره ده. وګورئ چې یو صحابي ودرېده او په دې موقع باندې تپوس وکړه، اکل عام یا رسول الله، یا رسول الله مبارکه هر کال یو ځل فرض دی؟ ځکه حضور مبارک داسې فرمایل چې په تاسو باندې حج فرض دی. نو که هر کال فرض وي حضور مبارک به هر کال ویلی وي، خو چې وی نه فرمایل نو دی مقصد دا دی چې یو ځل خو بیا بعضی انسان په خبره باندې پوي نشي. نو تپوس یو اکل عام یا رسول الله مبارک هر کال فرض دی؟ فسکتا، حضور مبارک جواب ورنکه، خاموش پاتې شو. حدیث الفاظ دادی حتی قالها ثلاثا. دغه صحابی اقرع ابن حابس حضور مبارک نه درې کرته تپوس وکړه، مخې تر اول زلواړو بیا ورته راتاو شو، اکل عام یا رسول الله، حضور مبارک په هل کال باندې فرض دی؟ فسکتا، دویم ځل بیا خاموش شو، بیا ورته صحابي راتاو شو، اکل عام یا رسول الله مبارکه آیا هر کال فرض دی؟ فسکتا. حدیث الفاظ دادی چې حضور مبارک خاموش شو. څلورم پیرا صحابي تپوس وکړه، یا رسول الله مبارک راته وایا هر کال؟ اے واوري محبین او عاشقانو، حضور علیہ السلام مبارک دغه صحابي ته ور متوجه شو اور توی فرمایل، حدیث الفاظ دادی اے صحابی لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. اے صحابی تو ہمالا بار بار رالی چې هر کال او هر کال، هر کال او هر کال، کما در طویلی وی چې آو هر کال حج به خدای پاک هر کال فرض کړای وي، کما نعم ویلی وی چې آو بس دا حج به بیا فرض وي. او بیا څور ته فرمایي ولما استطعتم، بیا به ستاسو طاقت نه وي، بیا به نشوي ادا کولای. نو بس چې ما په هر کال نه ویلی او ما داسې وی چې الله تعالی حج فرض کو فحجو او تاسو حج وکړئ. نو د دې مقصد دا دی چې دا په ژوند کې په ټول عمر باندې یو ځل فرض دی. دا صحیح مسلم حدیث مارته وی چې کله په نهم کال د هجرت باندې فرضیت د حج په دې بنیاد باندې رب متعال
په مؤمنانو په مسلمانانو د زمونږ او ستاسو اهل ایمان او اهل اسلام دي چې چا وس او طاقت وي